یو ځل حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته او فرمایل کچری ماته د شب قدر پته ولګي نو زه د الله پاک نه څه دعا وغواړم. ویډیو لګو ګورئ، یو ډیره زبردست ویډیو ده، د ثواب په نیت باندې خپل مګورئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. نو حضرت عائشہ رضی الله عنها چې کله زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو کو چې کچری مالا د شب قدر پته ولګي نو زه د الله پاک نه څه دعا وغواړم. نو زمون خوږ نبی ورته یو دعا چې دا غي ترجمه څه دغه رنګ ده چې اے الله ته بشکا معاف کون کې او معاف کول خوخه پس ما ته هم پس تما ته هم معافي وکړي، یعنی الله پاک نه د معافی دعا غوستلی. کچره وای د شب قدر په د شب قدر شپې لګوره خلک څومره غړ غړ سوالونه کوي چې الله ماته اوخه او په دغه شپه باندې هر سوال قبليږي چې کله یو انسان ته پته ولګي چې دا نن د شب قدر شپه ده او هغه انسان ته محسوس هم شي الله پاک والله خو د شب قدر هغه کم کرامات وي هغه انسان ته محسوس شي نو په دغه شپه باندې بیا د هغه انسان هر دعا قبليږي. خو دلته د مون خوږ نبی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایلی دي چې ته الله پاک نه د معافی دعا وغواړه چې ترجمه دار چې بهشکه ته معاف کون کوي او معاف کول خوخه پس ما ته هم معافي وکړي. خګوره ډیر ښه جامع دعا ده، کچره په دې موږ نظر واچو دا ډیره ښه جامع دعا ده. الله جل شانو په خپل لطف او کرم د آخرت د مطالبین معافي وکړي نو د دې زیات نور څه پکار دي چې الله پاک ته معاف کړي، چې الله پاک دستا ګناهونه معاف کړي. نو بس دا خدا سي سوچ لکه ته جنتی شوي کنه د آخرت ته وګټلو کنه. خو نن سبا کچره مانه تاسو کوي یا تاسو نه تاسو کوم نو کچره تاسو د شب قدر پته ولګي نو تاسو به د آخرت سوال نه بلکې د دنیا سوال وکوي چې الله مال دولت راکړي یا الله مال فلانه شي راکړي یا الله مال دنګړې شي راکړي. د لیمیټډ ژوندۍ د پاره موږ سوالونه کوو چونکه پکار د آخرت سوال لې لکه د مون خوږ نبی حضرت عائشہ ته زکه فرمایلو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته زکه فرمایلو چې د آخرت سوال چې د قبول شو نو بس ته خو جنتی شو هغه نه ختمیدون کی ژوندۍ چې کوم رستا ده نو خو تعالی الله پاک د لطف او د خوشالو ژوندۍ درګه کنه چې چری دغه سوال لستا قبول شي والله پاک تعالی معافي درکړي. حضرت سفیان سوری رحمت الله علیه فرمایي چې په دغه شپې کې د نورو عبادتونو په نسبت په دعا کې مشغولېدل زیات بهتر دي. لکه په دغه شپه عبادت خو بکې خامخه خو دعا هم زیات غوستل پکار دی په دغه شپه باندې. دا څوک فرمایي دا حضرت سفیان سوری رحمت الله علیه فرمایي. ابن رجب رحمت الله علیه فرمایي چې په صرف دعا دی نه غواړي بلکې مختلف عبادتونه جمع کول ډیر غوره دي، مثلا تلاوت، منځ، دعا او مراقبه وغیرہ. ځکه چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه د ټول کارونه ثابت دي، هم دا کول زیات نږدې دی چې په تیرو شو حدیثونو کې د منځ، ذکر وغیرہ سيزونو فضیلت تیر شوی دی. ګوره حضرت سفیان سوری رحمت الله علیه فرمایي چې په دغه شپه د نور عبادتونو په نسبت دعا کې مشغولېدل زیات بهتر دي. او ابن رجب رحمت الله علیه فرمایي چې صرف دعا دی نه غواړي بلکې مختلف عبادتونه جمع کول ډیر غوره دي، مثلا تلاوت، منځ، دعا، مراقبه وغیرہ. یعنی دا صرف یو حضرت سفیان سوری ویلی چې صرف دعا کې مشغولېدل پکار دي او ابن رجب رحمت الله علیه فرمایي چې نه صرف دعا دی نه غواړي نور عبادتونه دی هم کوي. نو حضرت عائشہ رضی الله عنها دا حدیث چې کومو دا د فضایل رمضان په دویم فصل کې تاسو لکتلو لملاوي دي شي. د حضرت عائشہ رضی الله عنها چې کله د خوږ نبی نه تاسو کو چې زه دعا غواړم نو د مون خوږ نبی ولوي چې ته ځان له د آخرت سوالو کا ته ځان له د معافی سوالو کا چې الله پاک مو معاف کړي. ګوره هغه صحابه کرام چې داسې صحابه کرام چې په دنیا باندې د جنت بشارت ملو شوی دی خو بیا هم هغه الله پاک نه سوالات، الله پاک له لوی لوی منځونه، الله پاک له جړه فریاد به هغه کول جی. او نن مونږ څومره ګناہوں کې مبتلا یو، د فتنو دور دی او بیا هم مونږه د آخرت غم را سره نشته. نو الله پاک دې په مونږ باندې هم رحم وکړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. والسلام.